Assalamu alaikum. This is Irfan Sagar. I hope you are safe and sound. نن موږ ته یو کوېسچن راغلی دی چې یو ایجوکیټډ پرسن وي او هغه خپل ایجوکیشن کمپلیټ کړي نو دی به خپل نالج څنګه مینټین ساتي او مزید به په دې کې امپروومنټ څنګه راولي. نو فرست اف آل I would suggest you to make schedule for your proper study. یو شیډول به جوړ کړي. په ویک کې زموږ سره 7 ډیز وي نو 6 ډیز به خپل سټډي په ویک کې ټارګټ به ځان ته کېږدي او اکارډنګ ټو دیټ ټارګټ خپل ټاپکس به ډیوایډ کړي. 6 ډیز به دغه ټاپک ځان سټډي کوي. په 7 ډے یعنی لاست ډے باندې به بیا څومره ټاپکس چې تا سټډي کړي وي په 6 ډیز کې نو هغې به بیا ریویژن به وکړي. every week به دا خپل شیډول به دغه شانتي کنټینیو ساتي. after making schedule بیا به په خپل سراوندینګ کې یا په سوشل میډیا فار ایگزامپل واتساپ فیسبوک ایټسټرا په هغې باندې به هغه ایجوکیټډ پرسنز به ځان سره ایډ کړي چې کوم ستا سبجیکټ والی وي. فار ایگزامپل یو کس دی هغه ایم ایس سی فزیکس کړی دی نو په کار دله دا دی چې دی ځان سره فزیکس والا څومره ایجوکیټډ پرسن دی هغوی ځان سره ایډ کړي. د هغې فایده به دا کېږي چې کله هم دوی ناست یو کنورسیشن کوي نو ډیورینګ د کنورسیشن به دوی د خپل ټاپکس دا به لازمي هغوی ډسکس کوي نو ده ته به خپل څومره نالج وي هغوی ته به د هغې ریویژن به ورته کېږي او د یو بل نه به هغوی ډېر څه زده کوي. په سوشل میډیا کله هم خپل ملګرو سره کانټیکټ کې یې نو ډیورینګ د چیټینګ به دغه ستاسو ټاپک خپل سبجیکټ والا ټاپک به لازمي هغه ډسکس کېږي به نو د یو بل نه به تاسو ډېر څه زده کوئ او څومره نالج چې ستاسو سره دی نو هغه نالج به هم ستاسو هغه به ریوایز کېږي ټایم ټو ټایم. I have seen many people داسې ډېر کسان وي چې د هغوی سبجیکټ یو وي فیلډ یو وي او هغوی دے میک فرینډشپ with irrelevant people او فرینډشپ د خپل سبجیکټ نه د خپل فیلډ نه هټ کې کسانو سره فرینډشپ جوړ کړي یا د ان ایجوکیټډ خلکو سره فرینډشپ جوړ کړي او ناسته پاسته یا په سوشل میډیا څونه کانټیکټ کېږي د هغوی نو د هغوی سره د irrelevant people سره کېږي نو د هغوی ته هغونه فایده نه رسي څومره چې فایده پکار ده او بجای په دې چې د هغوی نالج بوست شي نو هغه نالج کې امپروومنټ نه راځي هغې کې with the passage of time هغوی هغه نالج ډیکریز شي. د هغې وجه دا ده چې دوی د خپل سبجیکټ فیلډ والا پرسنس ایجوکیټډ پرسنس سره ناسته پاسته ډېره کمه وي. ایټ لیست 80% تاسو له پکار دی چې د خپل سبجیکټ والے پیپل سره ناسته پاسته کوئ په سوشل میډیا هم د هغوی سره رابطې کوئ او 20% د irrelevant people سره فرینډشپ جوړوئ. I don't mean you never make friendship with uneducated or irrelevant people. زما هیڅکله دا مطلب نه دی چې تاسو د فرینډشپ د انایجوکیټډ خلکو سره مه جوړئ یا د هغو سره ناسته پاسته مه کوئ. بلکل د انایجوکیټډ خلکو سره یا irrelevant people د هغو سره ناسته پاسته کوئ تعلق ساتئ خو ایټ لیست 80% دا تاسو د خپل فیلډ والا د خپل سبجیکټ د خاطره د هغو سره ناسته پاسته کوئ تعلق ساتئ ورسره او کانټیکټ کې ورسره پاتې کېږئ او څومره چې irrelevant people یا uneducated people د هغو سره 20% ناسته پاسته کوي نو تاسو ته به خپل نالج یا انفارمیشن څونه د سره هغه مینټین پاتې کېږي او په هغې کې به مزید امپروومنټ به پکې راځي. بیا موږ یو بله غلطي دا کوو چې په سوشل میډیا د کوم پرپزز دپاره جوړ شوی دی هغه پرپز ترې موږ نه حاصلوو. په دې باندې د خپل فایدې دپاره انسان له پکار چې د سوشل میډیا نه بینیفټس واخلي خو موږ د دې نه څه ایډوانټیجز هم نه اوچتو او د دې سوشل میډیا مس یوز کوي. فار ایگزامپل یو سټوډنټ دی هغه ته لازمي خبر ده چې هغه ته به په خپل سبجیکټس کې په ایجوکیشن کې هغه ته به پرابلمز راځي نو دله پکار دا دي چې په سوشل میډیا باندې په فیسبوک وي واتساپ وي چې ټیچر ځان سره ایډ کړي
یا ایجوکیټډ پرسن د ځان سره ایډ کی او کله هم د سټوډنټ ته څه قسمه مثلا په خپل سبجیکټ کې راځي نو په هغه ټایم د کم ټیچر چې ځان سره ایډ کړي یا ایجوکیټډ پرسن ایډ کړي نو هغوی ته میسیج وکړي او نو هغه مسله به حل شي. دغه شانتې چې چاته په کم فیلډ کې څه مسلې نو پکار ده چې هغه فیلډ والا هغې کې کم سکل والا کسان هغه د ځان سره ایډ کړي او د هغوی نه فایده واخلي. نو سوشل میډیا مونږ له پکار دی چې د دې کم پرپسز دی چې هغه پرپس دپاره استعمال کو او د دې نه فایده حاصله کو. زما د ټولو خبرو سمري دا ده چې که خپل نالج مینټین یا پای کې مزید امپروومنټ پکې راوستل غواړئ نو شیډول به ځان له د خپل سټډي دپاره جوړوئ، پراپر سټډي به کوئ، د خپل سبجیکټ سره به ټچ پات کیږي په سراونډینګ کې یا په سوشل میډیا. په دې باندې به د ایجوکیټډ پیپل سره او خاص کر د خپل فیلډ والا ایجوکیټډ پرسن سره د هغو سره ناسته پاسته 80% دا خامخا کوي. If you have any question you can ask me. See you next time. Thank you so much.